ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وقال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتہائی واجب الاحترام ناستو مسلمانان ورونو اور کورونو کے با حیا و با فردا ناستو تور سرو خویندو میندو دا ډیر د خوشاله خبره ده او ډیر د رب العالمین د فضل خبره ده چې مونږ تاسو په دې دومره مصروف وخت کې خپل کارونه روان دي رستو کړل او د قال الله او قال رسول الله د الله او د الله د رسول خبرې لمو لوټیم ورکړو او خيار خلق یې په دې معاشره به منظر وي کیسه ډېره بدل روانه ده که په یو کلي کې ډمې ګډېږي توره شپه به وي لاره به هم خرابه وي ماشومان ځوانان او بوډاګان هر یو خپل وس کې ځان تماشې له رسوي یو سیاسي سړی راځي یو دنیا سره متعلق پروګرامي هر لوی وړو کې ځان رسوي چې سوورم ځان خبر کړ ارا پروګرام کې هر فضولیاتو کې د کرکټ میچ ته وګوره د دنیا تماشګر ناس کوم مخولي نو هغه د مخې وشتو ته هم بلا خلق تماشا کې ناس کماشومان بلوري کوي هم بلا خلق په تماشا باندې کله دنیا بل یو کېل کیږي د غویانو ضد دی څوک چرګان جنګي څوک سپي جنګي هر کثیر تعداد سره وتا ته خلق ملاويږي خلق کنن لری دی د الله د دین نه لری خلق کنن لری دی د الله د کتاب نه لری دی خلق کنن لری دی د الله د پیغمبر د احادیث مبارکونه لری دی نو
ته خو ناستو خلکو ته ډېره د خوشحالۍ موقع ده، خو غایبو خلکو ته چاته چې پیغام رسېدلی دی او هغه نه وي ناست، هغې ته ډېره د افسوس موقع ده چې ولې د الله د دین دپاره مسلمان دومره ناراض دی، ولې مسلمان کې جس نشته او د مسلمانانو د دین نه دا لرېوالی دا ورونو د ډېر نقصان سبب جوړېږي. خلک مختلف تپوسونه کوي، څه وجه ده چې اسلام پسې نن خنداګانې کېږي، څه وجه ده چې نن زموږ د قرآن بې عزتي کېږي، لیټرین ته ویشتلی شي، څه وجه ده چې نن د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شکل د کارټون په شکل کې جوړېږي، څه وجه ده چې لوی وړوکي راپاسي او په اسلام پسې خنداګانې کوي، څه وجه ده چې یو سړی نیت تړي نو د ګډانه شروع کوي چې سلام جرباسي او دعا کوي تر هغې پورې ګډېږي او د مونځ غوندې عظیم عبادت پسې نن خنداګانې دي. وجه څه ده؟ دا علما ناست دي، ډېرې وجه علما ذکر کوي، زوم عظیمه وجه دا ده چې مسلمان په خپل دین باندې مین نه دی. دا وجه به یې که نه وي چې کم سړي ته پته وي چې دا پلانکې سړی د اوچت خاندان والا دی، د هغه په زوی څوک ګزار کوي؟ د کم ماشوم په سر چې د پلار لاس وي په هغه ماشوم څوک د کاڼي ګزار کوي؟ کم ماشوم چې پلار پې مین وي او پلار یې د بدۍ په وخت کې تپوس کوي هغه ماشوم نه څوک په ناجایزه څپېړه ایستی شي؟ خو کم ماشوم چې یتیم وي یا غریب وي یا بېوسه وي نو چې کم یې نو د ورځې یو 15 ګزارونه د هغه په سټ باندې کېږي. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې کم ماشوم تپوس کېږي د هغه ماشوم بې عزتي څوک نه کوي. ورونو که موږ د خپل اسلام تپوس کولی، که موږ په خپل اسلام مین وې، که مسلمان د خپل قرآن او د رسول الله مبارک د احادیثو نه خبر وې، نن به زموږ اسلام پسې لوبې نه کېدې. خو غیرو دا منلې ده او غیرو زړه ته دا خبره نه نباسلې ده که یتیم مذهب دی، بې تپوسه مذهب دی، نو هغه دین اسلام دی. دا زموږ د بې غیرتوب او د انسان د بېدینۍ لپاره کافي سبب دی چې ولې نن مسلمان او د هغه دین داسې سپک ګڼلی شي، حالانکه دین اسلام څه وخت کې یو داسې دین و چې په دنیا باندې د قرآن او د سنت قانون و. کنې اوس هم ورشئ د عربو سرزمین کې چې نظر وکړئ نو د اسلام هغه اصل آثار څه ناڅه درجه کې اوس هم باقي. عرض مې دا کورونو چې پکار دا دی چې موږ تاسو د قرآن او د حدیث او د الله او د الله د رسول سره مینه کوونکي جوړ شو، ورنه دا خپل ټیم دې په دین ولګوه، خپل مال دې په دې دین ولګوه، دا خپل بدن او طاقت دې په دې دین ولګوه، دا خپل ماشومان دې په دې دین استعمال کا. که په دین دې استعمال نه کو دا مال دې په هسپتالونو کې لګي، دا مال دې په تاړه تحصیل کې لګي، دا بدن دې په هسپتالونو کې زړیږي، دا اولاد دې سبا ګریوان ته لاس اچوي. په بې دینۍ کې د ډېر لوی نقصان د ښه مسلمانه پوهه دی او فایده چې دی ده نو په دین کې دی ده، خو خبر نه دی نن مسلمانانو. عزتمندو پکار دا دی چې موږ تاسو د خپل دین مینه کوونکي جوړ شو. کوم ځای کې د قال الله او د قال رسول الله په نوم باندې آواز لګي
پکار دا ده چې ځان حاضر وو انشاءالله حاضري به کوو خپل ټیم ټولو نه قیمتي ټیم کم دی قیمتي ټیم هغه دی چې د الله په یاد کې تیر شو دا به د قیامت په ورځ د نجات ذریعه دا به د قیامت په ورځ د خلاصي ذریعه او کم ټیم چې په مخالفت د دین کې تیر شو یا په دنیا کې تیر شو یا عبث تیر شو ورونو دا به ډېر لوی زاوالي او ډېر لوی نقصان ځکه حدیث کې راځي رسول الله مبارک فرمایي لا يزال قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس د آدم بچی به د قیامت په ورځ قدم اوچت نه کي تر څو چې د پنځو څیزونو باره کې تپوس نه شي د پنځو څیزونو باره کې به تپوس کېږي هله به نورې خبرې پکار دا چې دې خبرو ته متوجه شو د انسان نه به یو تپوس کېږي په ورځ د قیامت چې عن عمره فيما افنا اے د آدم بچیا عمر میں در کڑو عمر دے سکی تیر کو اس گریوان کی سوچ کوا چی دا تپوستن رب العالمینو کی چی عمر دے سکی فنا کڑے دے عمر دے سکی تیر کڑے دے نماو تاب رب لس جواب ورکو سبوائی چی کم زے کی مخوشتلی کے دا نزازرون دا بوائی کم زی چې د کرکټ میچ کېده زه حاضرم کم زی چې ډمې ګړېدې هلته حاضرم کم زی چې نافرماني کېده هلته حاضرم کم زی چې دین بیانېده نو ما وی چې دا اوزګار دي د ټیم په قدر نه پوهېږي وعن عمره فيما افنا اے د آدم بچیه وایه عمر دې څه کې تېر کړی دی ګران سوال دی که آسان سوال دی رونو ګران دی چې د عمر باره کې دنه تپوسو کی او بیا وی وعن شبابه فيما ابلا الله اکبر رب هر سوال د بل نه ګران دی اول وی عمر مې درکړو سکه دې تیر کو بیا وی وعن شبابه فيما ابلا اے د آدم بچی ځواني مې درکړو سکه دې تیر کړه یو عالم دلته ډېره ښکلې نقطه لیکلې ده او ډېره د کمال نقطه ده هغه عن عمره په عمر کې ځواني راله او که رانله چې عمر دې څه کې تېر کړی نو ځواني خو په عمر کې راله د دې ځوانۍ جدا تپوس ولیکئ جواب یې ډېر ناشنا کړی دی شیخ الاسلام حافظ ابن قیم رحمت الله تعالی علیه دې ځینې علماو د الله د دین دومره لویه خدمت کړی دی چې نن یې هم نوم اخلي زړه به دې پرې روښانه کېږي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه او شیخ الاسلام حافظ ابن قیم رحمت الله علیه دا د دین ستنې تېرې شوي دي ځینې علما بدعات پرسته خلق دا علما ډېر په بده یادوي او خلکو د دې تکفیر کړی دی او دا قاعده ده چې کوم نیکان خلق وي هغه د امت او د دور مولانو کافر کړي وي پرېښي دي عبدالرحمن بابا هم د خپلې خبرې ته په یو انداز اشاره کوي وي په بارداره ونه تل ورېږي کاڼي اورېدلې مو دی په بارداره ونه تل ورېږي کاڼي خو ته لږ ګوره چې بارداره ونه څه کړي کومه ونه کې چې میوه ده او کردار دی پکې خلک هغې ته کاڼي وي توت پسې چا کاڼي ویشتي بکیانې ته څوک کاڼي وني خو چې بیره ورکي وي میوه ورکې د خلک یې په کاڼو وني ځکه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه وایي ته لږ ګوره چا دې تپوس کړی چې حق او باطل به څنګه پېژني غټه مسله ده که نه عوام هم وایي موږ نه هم یو دوه خدا کړي وي چې چا سره شو نو هغه وایي چې دې ته ګوره حق به داسې پېژني چې کومې غاړې ته د خلکو د اعتراضونو غشي ورسم دي دکه خلک سم دي کومې غاړې ته د خلکو د اعتراضونو غشي ورسم دي دغه خلک سم دي یو ځای کې مې خبره وکړه
چې دا خلک په مونږ اسې اعتراضونه کوي د بوډاګانو سره خپلې قیدي ځینې خلکو پوه کړي ما ته وایي چې اوږه نه خوري بوی ته نه ځي دا خو مشهوره خبره ده که نه وایي چې اوږه نه خوري بوی ته نه ځي مشره ما ته هم واقع ده کله کله به تې بوی ځي اوږې به یې نه وي خوړلی وایي جي دا څنګه مې دا اوږه به یې خوړلې نه وي خو چا به پیاسې مږلي مې مونږ اوږه خوړلې نه ده خو د ځینې مولانو په مونږ پسې هسې مږلې ده حیران شو ما ته وایي ډېر اجربات سړی دی ولې زه لکه صرف د ستا غټې کاسې ته کښېنم چې پورې ته وځم چې سبحان الله ځینې خبرې خو مونږ ته هم راځي خو بس ته د بې حیا د وجې کې مونږ یې د حیا د وجې نه کوو بهرحال نو عن عمره فيما افناه اے د عدم بچي عمر دې څه کې تېر کړی دی نو بیا وایي وعن شبابه فيما ابلاه اے د عدم بچیا جواب راکوه لوی د ځوانۍ نعمت مې درکړو منګلو کې د طاقت و مټو کې د طاقت و سینه کې د طاقت و ژبه کې د زور و اواز کې د زور و هغه لویه ځواني دې څه کې تېره کړې ده الله اکبر څه جواب به رب له ورکوو یو ورځ خو دا تپوسونه کېدونکي دي آخرت را یاد کا داسې وګڼه چې رب سره ولاړ یم داسې وګوره چې رب سره ولاړ یم او رب تپوس وکړه عن عمره فيما افناه اے بنده وایه عمر دې څه کې تېر کړی و چلو عمر کې خو به ته وایې چې جي ما خو د څلوېښتو نه پس د پوزې په بانس چشمه ایښې وه ما خو جي امسا لاس کې نیولې وه دغه به دې منفي کو عن شبابه فيما ابلاه ځواني مې درکړې وه دا کې او اس کې فرق نه و څنګه غرور سره په ځمکه ګرځېدې څنګه دې ځواني تېره کړې ده صرف زناګانې صرف ړندتوبونه صرف د چرسو سګرټونه صرف آیسې صرف جوارې صرف بېدینې صرف د رب نافرمانې که نه قال الله قال رسول الله ته دې ټایم ورکړو خوشحالي د دې نوجوانانو ته ماشاءالله چې نن د الله رب العالمین خبرې ته ناست دي او الله چې وبجاړي هغه خلک څوک چې د الله د دین نه لرې دی بیا به رب العالمین یو تپوس کوي وعن ماله د مال باره کې به رب العالمین تپوس کوي اے د آدم بچیا من این اکتسبه مال دې ګټلې کوم ځای و په کومه طریقه دې ګټلې و اور په کوم ځای کې دې خرچ کړی ګټلو حلال پکار دي داسې بنی چې د حرامو کاروبار کې او مال ګټي داسې بنی چې پردي شوتل ته د لور نیسلې دی داسې بنی چې پردو ټانټو ته د چرنۍ خوره کړې ده داسې بنی چې پردې پوله دیوالې ده داسې بنی چې د غلا بوس دې په غوا خرولې دي د کم ځای نه دې مال ګټلی و او بیا وایي خرچ کړی دی په څه طریقه باندې کله به دې ګټلې په حلاله طریقې دیاړي دې کړې ده ټوله ورځ دې خولاوتې ده خو چې راغلی نو بچو ته دې ټي وي لګولی دی ټوله ورځ دې مزدوري کړې ده پټي کې دې ګوټ کړی دی خو چې راغلی چرس دې پې اغوستي دي آیس دې پې اغوستي دي نور نشاور څیزونه سګرټې دې پې کړي دي نو مال دې ګټلې څنګه و دا به یو سوال کېږي دویم دریم لګولې دې څنګه و الله اکبر او بیا فرمایي بل سوال به رب العالمین کوي د علم باره کې چې علم دې څومره کړی اور عمل دې په خپل علم څومره کړی علم هم فرض دی بیا عمل په هم فرض دی علم دې څومره کړو او بیا دې په عمل څومره کړو هر سړی دې ځان دې خبرې طرف ته حاضر چې گویا د قیامت ورځ ده رب مانه تپوس کوي عمر دې څنګه تیر کړو رب مانه تپوس کوي ځواني دې څنګه تیر کړو رب مانه تپوس کوي مال دې څنګه ګټلو رب مانه تپوس کوي مال دې څنګه خرچ کړو رب مانه تپوس کوي علم دې کړی څومره عمل دې په څومره
چې سبا د رب دربار کې د جواب مطالبه نه کیږي، نن ځان حاضر کړه. هوښیاران وایي حسابک ځان سره قبل ان تحاسبوا، مخکې د دې نه چې الله یې د سره حساب کوي. ځان سره نن دنیا کې خپل حساب وکړه، سبا چې رب حساب کوي هغه ډېره ګرانه. رونو دا کم غفلت کې چې نن مسلمان پروت دی، پکار ده چې دا غفلت یې لرې کړو، د دې دین تابعدار شو، د الله او د الله د رسول تابعدار شو، او مینه او محبت شروع کو د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. ورو د پیغمبر علیه السلام سره مینه ضروری ده، د رسول الله علیه السلام سره محبت ضروری ده، د رسول الله علیه السلام سره تعلق او نسبت ضروری ده. پکار دا ده چې د هر سړي په زړه کې د الله او د الله د رسول مینه. نن زمون زړونه د الله او د الله د رسول د مینې نه خالی دي، ځکه خو هر ځای کې امن نشته، ځکه خو هر ځای کې جړا ده، ځکه خو هر ځای کې ټینشن دی. کور کې څوک ښځې سره وران، نو څوک رور سره روان، نو څوک ګاونډي سره وران، نو څوک خپل زوی او لور سره وران. هر ځای فتنې دي، جګړې دي، فتنې دي او جګړې دي. ولې؟ وجه د فتنو د جګړو دا ده، موږ د الله کتاب پرېښودی، موږ د پیغمبر پاک احادیث پرېښي دي. کله چې د قرآن پرېښودو، کله د احادیث د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پرېښودو، الله به دې داسې ذلیله او رسوا کړي لکه نن چې مسلمان رسوا دی. غوا چې پی نه کوي او پی بس کړي، موږ کساب سره خبره کوو که نه کوو؟ چاپاله ده، زړه شي او کار پرېږدي، موږ یې کباړ ته ولو که نه ولو؟ انسان چې خپله ډیوټي پرېږدي، الله به غیرو ته حواله کوي که نه حواله کوي؟ نن مسلمان خپله ډیوټي پرېښې ده، هغه د الله کتاب او د پیغمبر علیه السلام احادیث. دا نن مسلمان مکمل پرېښي دي، او خالص بې دینۍ پسې نن مسلمان روان دی. ہر بے حیائی کے مسلمان حاضر، ہر نافرمانے کے مسلمان حاضر. چې مسلمان غائب دی نو د دین په موقع کې غائب دی. وروڼو پکار دا ده چې صرف د مولانو په تقریرونو اورېدو دا ژوند تېر نه کړو، لږ د عمل میدان ته راشو. کله به مونږ صرف سر خوځو، تر کومې پورې به داسې کوو؟ یو ورځ داسې نه ده پکار چې توبه وباسو؟ پکار ده که نه ده پکار؟ یو ورځ داسې پکار ده که نه ده پکار چې الله ته وجاړو؟ داسې ورځ پکار ده که نه ده پکار؟ یو ورځ داسې موقع او مجلس پکار دی که نه دی پکار چې خپل رب ته متوجه شو؟ یو ورځ داسې پکار ده او که نه ده پکار چې عهد وکړو چې ربه ستا د قرآن او د پیغمبر پاک د احادیثو مطابق به دا باقي ژوند تېرومه، او نور به د الله د کتاب او د پیغمبر پاک د احادیثو خلاف دشمنی نه کوو. دا عزم پکار دی که نه دی پکار؟ نو خوښه مو ده چې د ننني مجلس د خپل تیر ژوند توبه وګرځو او د راروان ژوند د یو انقلاب واده وکړو؟ داسې مو خوښه ده؟ د ټولو د الله په کور کې واده ده چې په تیر ژوند خو ټول ستومانه یو که نه؟ ټول د الله نه معافي غواړو که نه غواړو؟ چې په کومو کارونو مو رب خفه کړی دی رب موږ معاف کړي، چې په کومو کارونو مو رب خفه کړی دی الله موږ په هغې باندې معاف کړي، چې کوم مو نافرمانۍ کړي دي الله نن ټول ستا نه معافي غواړو. او د ټولو به دا عزم یو که نه به وي چې د قرآن او د احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا منهج به خپلو او د دې حق پرستو علماو پر نقش قدم اور دارن د دې په ملګرتیا کې به دا ژوند تېرو. آینده خو دا عزم دی که نه؟ انشاءالله وروڼو دقسې کلک عزم وکړئ. د قرآن درس چې کېږي ورکې حاضر شئ، د احادیثو درس چې کېږي ورکې حاضر شئ. څه ترتیب خو به یې که نه جي؟ د الله د کتاب درسونو ته کښېنئ، د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم درس احادیث ته کښېنئ. وروڼو رنګ به شئ، رنګ. تاسو ټوله ورځ او ټوله شپه ګرځئ، هر انسان په دې منډه کې دی چې کامیاب شم، کامیاب شم، کامیاب شم. هر انسان کامیابۍ پسې ګرځي که نه ګرځي؟
لوی وړوکې کامیابۍ پسې ګرځي خو د کامیابۍ ځای چاته معلوم دی یو عالم ډېر ښه ویلي دي وایي دا انسان چې کم څیز پسې ګرځي د هغه څیز اعلان ورته کېږي خو دی پوه نه دی د جومات کې د ورځې 5 ځله اعلان کېږي که نه حي علی الفلاح حي علی الفلاح اعلان کېږي که نه کېږي د دې ترجمه چېرته د علماو نه تپوس وکړئ الله فرمایي حیا حیا راشئ زما بندگانو راشئ زما بندگانو علی الفلاح زه د کامیابۍ ته زه د کامیابۍ ته نو کمې کامیابۍ پسې چې ته ورځ شپه ګرځې هغه کامیابۍ دپاره رب خپله دعوت درکړي راشه 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 چې کامیاب شي لیکن د ادم بچې کامیابۍ طرف او یاد ساتئ وروڼو الله رب العالمین زمون ستاسو محتاج نه دی مونږ تاسو رب ته محتاج چا چې کردار خپل کړی دی چا چې گفتار خپل کړی دی هغه که سپی دی نو هم نن تذکره ژوندی ده چا چې کردار خپل کړی دی هغه د هدهد فرنده ده نو نن هم قرآن کې تذکره موجود ده چا چې کردار کړی دی هغه د سلیمان علیه السلام د قوم میږي دی نو هم نن تذکره قرآن کې ده هغه که یو زمیندار سړی دی رجل مؤمن نو هم تذکره قرآن کړی ده کار چې چا کړی دی رب یاد کړی دی هدهد والوتو اور چې کله والوتو الله اکبر کبیره ټیم خو به ډېر مختصر نه مختصر بیان کړي صحیح دی حاجي صاحب څه ترتیب دی عرض مې دا کو هدهد والوتو او چې والوتو نو ډېر غمجن راغی پکار دا ده که نه چې موږ په بېدینۍ غمجن شو چا چې په بېدینۍ غمجنتیا کړې ده الله د هغې تذکره قرآن کې کړې ده هدهد راغی او ډېر خفه دی ډېر پریشانه دی او د پریشانتیا په انداز کې د سلیمان علیه السلام د تخت نه تاو راتاو شو وی ای سلیمان علیه السلام نن خو مې څه ډېر ناشنا خلک لیدلی دی د نه لیدو خلقو او ته یې هدهده وایه وی یو قوم مې ولیده اول خو د هغې د دلتوب نښه دا وه چې په هغې حکومت کوو نو ښځې پرې کوو اور بله د غم خبره واوره د هدهد د زړه نه د توحید رڼا حاصله کړه د هدهد د بیان نه د شرک نه نفرت زده کړه هغه وایي داسې قوم مې ولیدو یسجدون للشمس من دون الله الله یې پرېښې دی او د انور او سپوږمۍ عبادت کوي دا د هدهد تاسو ورته مولا چرچک وایي د مولا چرچک د هغه پرندې د زړه درد دی وایي خفه یمه مسلمان په شرک کې مبتلا دی هغه هدهد کې درد و الله د هغه تذکره قرآن کې وکړه اے خلقو چې کوم علماو کې نن دا درد دی تاسو د هغه هدهد نه هم کمزوري شوئ چې په دې درد نه پوهېږئ ما هم خبر کې د ځینو علماو نه خو نشم ویلی خو د الله د فضل په بنا او د تحدیث بالنعمت په بنا وایو مونږ خو د هر فن او د هر میدان شازلمي خلق یو د هر میدان نه خبر یو د صرف او نحو او د منطق او د فلسفي دا هواګانې خو په مونږ هم لګېدلي دي داسې کوم غیب دی په دې علماو کې یو ذمهدار سړی خو غیب مونږ ته رامخې ته کوي سوا د دې نه چې تاسو ته وایي ای خلقو اطیعوا الله و اطیعوا الرسول د الله تابعدار شئ او د الله د رسول تابعدار شئ ای خلقو د دې نه لوی د امن پیغام کم کیدی شي ای خلقو د دې نه ښایسته منهج د چا کیدی شي ای خلقو د دې نه ښایسته دعوت د چا کیدی شي نو هغه هدهد وایي چې یسجدون للشمس من دون الله ای سلیمانه د قوم رب پرېښی دی د نور او سپوږمۍ عبادتونه کوي او کوم قوم چې شرک کې مبتلا شي د هغې د مزغو دا ټول حصه کار پرېږدي بس هغه بیا دقه څیز ته دین وایي
یو دور و داسې الله رب العالمین دې موږ تاسو مشران معاف کړي چې کله د الله سره قوي تعلق نه و، کله د توحید آواز په دې ملک نه و لګېدلی. د سپین ږیرو نه زیات تپوس کوم د نوجوانانو ته به پته نه وي. اے مشرانو په ایمان دې ووایه د رب دې کور کې ناست یو مولان بار دي، دلته خو زه نشي ویلی که نه بار ته یېرېږو، دلته د الله دپاره ووایه. دا خلق به په تبه او ټوخي او په بیمارۍ کې او د ماشومانو په اولاد نه کېدو کې به د هر قبر نه تاوېدل که نه به تاوېدل. د بادو دپاره ځان له بابا و که نه و، د سرخوږي دپاره ځان له اله و که نه و، د تور زیړي دپاره او د ننکو د شرو دپاره ځان له باباګان وو. د هغې په قبر سره به کاڼي پراته وو. د جمعې په شپه به په هغه قبرونو شمې بلېدې، هلته به شالونه خواره وو. دا حال دې ملک باندې تېر شوی دی. وجه دا وه کله چې خلک د رب وفا پرېږدي بیا داسې قبرونو ته حواله کېږي. هغه مړې چې هغه راته نو اخري غسل یې پخپله کړی که اخري غسل وله مونږ تاسو ورکړی، اخر کې هغه ځان نه لباس خپله ایستی و که ما او تا ته ایستی و. هغه مړي ته او اخر کې لباس او کفن ما او تا اچولی و که خپله یې اچولی و. هغه مړی و هغه مرده خپل د همیشه کور قبر ته خپله تلی و که ما او تا بوتلی و. چې د هر څه کې محتاج و چې مونږ به پې کله خاورې واچولې مونږ به ورته اواز وکړو رارسېږه لویه ځوانه، وي زور دې زیات دی د هر چا نه او رارسېږه لویه ځوانه، وي ما د نیولې لمن ستانه او رارسېږه لویه ځوانه. هغه هر څه کې تا ته محتاج، نن ته ولې محتاج یې؟ تا د هغه لوی رب وفا پرېښوده. شیطان په داسې کاڼو قبرونو مسلط کړي چې تر قیامته پورې ورته چغې وهه، دې قبر نه غوښته وکړه تر قیامته پورې چغې وهه. رب اعلان کوي وهم عن دعائهم غافلون، دا ستا چغې نه اوري، مرګ به په تا راشي. داسې ناخبره به پروت دی لکه دی چې ناخبره پروت دی، خو تا خپل لوی رب پرېښی. رونو ځان پوه کړئ، که هوښیار نه شو د الله دین مو زده نه کو هره ورځ یوه فتنه جوړېږي. خیال موی نن خو د نټ په سترګه تاسو ګورئ هره هفته کې یو ځل کېږي که نه وي پلانکې راوتی دی د نبوت دعوه یې کړې ده او سار چې هغه دعوه د نبوت وکړي نو ماښام له د هغه لس شل امتیان جوړ شوي. ولې؟ چې کم مسلمان سره قرآن نه کم مسلمان سره احادیث نه، د هغه مثال د بیزې دی چې هر شین بوټي ته بیا بیا کوي، چې چا ورته ښه پټکې وهلی دی غټه کورته یې اچولې ده وایي چې الله زه نبي یم، بس دی وایي چې مخکې دې هم د نبوت آثار ښکاري، زما مې شک و خوښه ده چې تا ووایي. دا وجه څه ده رونو؟ وجه دا زمونږ د الله کتاب او د محمد مصطفی احادیث پرېښي. نو عرض مې دا کو چا کې چې درد د الله د دین دی الله یې ژوندی کوي، ځان کې به د الله د دین درد پیدا کوو که نه به پیدا کوو. یو د هدهد پرنده خفه ده وایي دا قوم شرک کوي. ای د مردان د ضلع سره تعلق لرونکو د قاسم کلي وغیره سره نږدې اوسېدونکو خلکو هغه هدهد درد پیدا کوي. ما او تا درد پیدا کولی شو که نشو پیدا کولی؟ دا درد به پیدا کوو چې ولې زمونږ منځونه د سنت مطابق نه دي، دا درد به پیدا کوو ولې زمونږ غمونه د رسول الله د احادیثو سره برابر نه دي، دا غم به پیدا کوو چې ولې زمونږ خادی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین سره موافق نه دي، دا غم به پیدا کوو چې ولې زمونږ معاملات زمونږ معاشرت د رسول الله علیه السلام د راوړل شوي شریعت موافق نه دی، دا غم به پیدا کوو چې زما مسلمان رور او زما تورسرې خویندې میندې ولې د رب په ځای باندې د قبرونو د پیرانو او د مولیانو مخې ته سجده ریز دي، هغه لوی رب یې ولې پرېښی دی. دا غم به پیدا کوو که نه به پیدا کوو؟ او که دا مو پیدا نه کو نو مونږ غوره یو کو هغه وړوکی ملا چرچک غوره دی، هغه ملا چرچک غوره دی. حالانکه مقام د انسان دی، د ملا چرچک مقام نشته، مقام الله انسان ته ورکړی دی. قرآن کې الله فرمایي لقد کرمنا بني آدم، ډېر غوره خلک به وي خو د آدم بچي له ما عزت ورکړی دی.
وحملناهم فی البر والبحر په سمندر کې تپوس کوانو د آدم بچی له الله پوهه ورکړې ده نو ځمکې د پاسه تپوس کوانو د آدم بچی ته الله سمجھ ورکړې نو هغه مولا چرچک د هغه تذکره نن قرآن کوي یو میږي د یو میږي هغه یو عقیده بیان کړې ده او عقیده دا بیان کړې ده چې په غیب پوهېدونکی څوک دی الله داسې اواز مو ډېر سور کې نه دی په غیب باندې پوهېدونکی ذات څوک دی الله د انسان د زړه د راز نه خبرېدونکی ذات څوک دی الله چې ته وایې چې پلانکي دی کې داسې ابیا راوتې د جنوب وګوري ورته پته لګي چې خواښې په تا تعویض کړی دی دې ابۍ کې او هغه لوی رب کې څه فرق پاتې شو دا تعویضګره مشره ښځه هم په غیب پوهېږي هغه لوی رب هم پې پوهېږي دې دواړو کې فرق څه شو سوچ کو پکار بہرحال سلیمان علیہ السلام د لښکر سره روان دی او کله چې سفر کوي د میږیانو مشر د خپلې سوړې نه راوتی دی ورسره ډېر میږي دي غیر چاپېره اور هغه میږي نورو ته وایي راتښتې ادخلوا مساکنکم خپلو سوړو ته وردن نشئ لا يحتمنكم سليمان وجنوده د سليمان عليه السلام لښکر مو د خپو لاندې دل نه کي جی ولې اوس د میږي عقیدې ته وګوره وهم لا يشعرون دا د وخت پیغمبر دی خو د خپې د لاندې د میږي د حال نه خبر نه دی عقیده بیان کړه که بیان نه کړه دا یې ووې چې نبي دی ظلم نه کوي چې په موږ پرېږدي خو ده ته پته نشته چې زما د خپې د لاندې میږی دی د ذرې ذرې لیدونکي او په ذره ذره باندې خبردار ذات څوک دی لا يحتمنكم سلیمان وجنوده وهم لا يشعرون دې ته به پته نه یو د خپو لاندې بدل شوي سرو ته وردن نشي کم میږي چې د خپل قوم درد لټولی دی کم میږي چې توحید بیان کړی دی د هغه میږي تذکره الله په قرآن کې کړې ده ونو کم مسلمان رور چې د الله د کتاب د پیغمبر پاک د احادیثو غم په مخ اخیستی دی و مبارک شه د هغه به کم مقام وي یو بانډجي سړی دی صرف اور صرف کودال او بلچې رمبې خپل زمیندارۍ سره کار دی یا چې کم دی نو ستاسو ورته څه وایي بنینونه چې جوړي هغه جولا دی کم چې بنینونه جوړوي ګنډي خلکو ته هغه مسله زده کړې ده چې الله سره شریک نشته او په دغه حال کې خبر شوی دی چې انبیا راغلي دي اور هغه انبیا چې کله راغلي دي نو چا ورته معلومات ورکړل چې یو کلی دی او چې څوک ورته حق خبره کوي هغه کلی په لوړو ځغلی وحي ټکی یې قرآن هغه کیسه راغستې سورت یاسین سهار ماښام وایي الله دې وکړي چې تاسو د الله د کتاب یو ځل ترجمه او معنا هم واورئ چې کوم سورت یاسین ما او تا سحر او ماښام وایي دې کې د چا کیسه ده د رجل مؤمن کیسه ده وجاء من اقصى المدینه رجل یسعى د باندې نه یو سړی راغی قرآن وایي رجل یو مرد او یو نوجوان دی یسعى او منډه وایي اور په منډه کې د هغه اواز څه دی اے خلقو د هغه رجل مؤمن اواز اورئ اگر رجل مومن وی اتبعوا المرسلین اے خلقو داول ظلم کوئے لال شے دغه انبیاء تذکر وورے دغه انبیاء منهج وورے د دی لار پس روان شے اتبعوا المرسلین د دې انبیاء تابعداري وکړه هغه سړي کې درد او الله یې تذکره په قرآن کې وکړه عرض میں دا کورنو کہ دا اللہ دا دین سر محبت دا اللہ دا کتاب سر محبت
د الله د حبیب جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت مونږ تاسو شروع کو الله به مونږ تاسو ژوندي کی او یاد ساته څومره چې د الله د دین نه لرې کیږو دومره کیږو څومره چې د الله د دین مخالف کیږو دومره تباه کیږو څومره چې د الله د دین نه رستو کیږو دومره به خرابېږو رونو یو شی د الله د دین لپاره خوشحالي د هغه خلقو ته چې د هغې راجمع کېدل د هغې جدا کېدل د الله د کتاب او د پیغمبر پاک د احادیثو په سلسله کې د دنیا ملګرتیاګانې مو څومره ډېرې دي لږ دیني ملګري هم ځان له پیدا کړي لږ د دین د ملګرتیا خوند هم واخلئ لږ د الله د کتاب ته رانږدې شه لږ د رسول الله مبارک د احادیثو ته رانږدې شه وګوره چې الله د ټینشن څنګه ختموي وګوره چې الله د قرضونه څنګه ختموي وګوره چې الله دې د کور د بیمارۍ څنګه ختموي وګوره چې الله د کور کې مینه او محبت څنګه راولي دا عد راځي رونو چې د الله دین ته رانږدې شو او که د الله د دین نه لرې کیږو لکه څنګه چې لرې یو وګوره د حال د عزتمندو کم بېدیني شروع ده کم ظلم شروع دی غیر نن په مسلمان باندې مسلط دی او تباهي د مسلمان وکړه په چای چې اوس رسې ټانګرې کوي دا ولې هغې ته پته ده چې دې مسلمان خپل دین پرېښی دی دا قرآن او دا حدیث زمونږ مور او پلار دي دا زمونږ څه دي او کوم ماشوم چې د مور او پلار کونجه نیولي وي دا ماشوم څوک خطا کولی شي خو کوم ماشوم چې په ډک بازار کې د مور او پلار کونجه پرېږدي د ده پټول او تختول اسان شو که ګران نن مسلمان د خپل مور او پلار یعنې د قرآن او د حدیث کونجه پرېښې ده خلک وایي یاره ډېرې خولې او ډېرې خبرې دي یاره سل پاټې دي امت هم وي ډلې ډلې د زه چا سره شم که څوک داسې وایي چې دین حقا نشته دا په الله او په رسول الله الزام دی او که نه دی رسول الله خو صفا فرمایلي ترکتکم فی ملت بیضاء ما په روښانه دین باندې پرېښی لیلها کنهارها شپه یې داسې رڼا ده لکه ورځې چې رڼا ده قرآن کې خو رب هم خلاصه خبره کړې ده اکملت لکم دینکم ای خلکو دین کامل شو وردیت لکم الاسلام دینا ستاسو دپاره الله په دین اسلام راضي دی الله او رسول الله وایي چې دین کامل دی او برابر دی او کمی پکې نشته ما او تا چې وایو چې دین کې پته نه لګي او خلا خبرې دي نو دا خو مونږ یا په الله اعتراض کوو یا په رسول الله کوو د دین دپاره پیمانې بدلې که چېرته کې 1 کیلو غوړي مونږ له چا وتلل چې دا کیلو غوړي دي خو بل سړي سره اوس مونږ تلو هغه پکې 2 سیریزې کاڼی ایښی دی او کیلو غوړي پې تړي جنګ به جوړېږي که نه به جوړېږي بل پکې دړی کاڼی ایښی دی او کیلو غوړي پې تړي نو خبره به روانېږي که نه بل پکې من کاڼی ایښی دی او کیلو غوړي پې تلي کار به روانېږي که نه به روانېږي یو تله پکار ده چې په هغه خاص تله باندې مونږ ټول شروع کړو هغه تله د قرآن او حدیث څه شی ده دا خو زما چغې دي دې علماو ته چې جنګ نه کوو جګړې نه کوو اختلافات نه کوو راشه د امن په پیغام په فضا کې به کینو قرآن او حدیث زما او ستا میراث نه دی د الله او د رسول د طرف نه د تمام عالم او مسلمانانو میراث دی راځه کې بنو که د قرآن او د حدیث نه زه بهر وم توبه به وباسم که ته دې بهر یې توبه وباسه خو د مولا چې قرآن او حدیث له راځي د ده ډېر لوی نقصان کېږي ستا خو فایده کېږي خو د مولوي صاحب ډېر لوی نقصان کېږي د هغه د جیب او د خېټې کار خرابېږي نو هغه قرآن او حدیث نه علاوه ډېرې سلسلې او بشران او پاټې او تنظیمونه الی آخره ډېر څه جوړ کړي رونو که مسلمان زیاتر دا ینگ جنریشن دا کم نوجوانان دي او ایجوکیشن طبقه ده تعلیم یافته خلق دي که دې خلقو د قرآن مطالعه کو احادیث د رسول الله مطالعه کړو جنګ ختم دی بس وښیه راته دا ته چې څه کوې د الله په کتاب کې راته وښیه د پیغمبر پاک په احادیثو کې وښیه دې نه اخوا به نه ځې ځکه هر سړي چې کتاب لیکلی دی د زړه بلاس ایستی دی
کتابونه زما هم بلا کتابونه ستا هم بلا دا به یو طرف ته کو الله او رسول نه لوی مشر به بل وي د الله او د رسول نه ښایسته مشران شته صحابه کرامو نه ښایسته مشران شته اصل اولیاء خو مونږ منو او هغه اولیاء چې کوم دي هغه صحابه کرام دي چاته به زو ته اولیاء وایو صحابه کرام هغه خلک دي چې هغې ته الله اولیاء ویلي دي الله فرمایي رضی الله ورضوا عنه الله فرمایي زه د صحابو نه رضا یم صحابه زما نه رضا دي دین لوی اولیاء کیدی شي د هغه اولیاء تاریخ به وګورو کدا کم بدعات ما او تا په جنازو کې او په مړو په غمونو خادو کې کو که هغې نه دې ثابت کړو بس زه په غلطه او تا ګټلې او که هغې کې نه نو د رب کتاب ته به کینو توبه وبس رونو قرآن او حدیث په کار دا ده چې موږ تاسو د خپل ژوند دپاره یو مشال وګرځو او یاد ساتئ یو عالم به بیان لراشي کله به د هغه موضوع ستاسو خوښه شي کله به هم خوښه نه شي صرف د بیانونو کار نه دی دې د قرآن ترجمې ته ګوډه ماته کې او مولوي صاحب ته ووایي چې موږ ته درس د قرآن شروع کړه احادیثو د رسول الله مبارکه او درس راته شروع کړه او ضرور به څه ناڅه محنت وي انشاءالله چې دا کله شروع شي تاسو ته به الله رب العالمین یو رڼا راولي ستاسو زړونو کې به محبت پیدا شي ماشومان د الله دین ته رانږدې کړي وروڼو د الله دا دین زده کړي ګوره نن سبا د میډیا دور دی پخوا به خبره بدله وه حق پرست چې به خبره کوله خلکو به پې دومره کاڼي وورول چې روک به یې کو نن کور کې کښېنه په بړستن کې یو ملا څه وایي دا هم واوره بل وایي دا هم واوره او فیصله په قرآن او په حدیث وکړه زه چې څه وایم وګوره زه قرآن او حدیث وایم که اکابرو کتابونه او مشران او ملان یادوم دا بل ملا چې څه وایي قرآن او حدیث چې څوک بیانوي هم د دقه سړي ملګری شي آیاتونه چې مې کوم لوستو دي کې الله فرمایي من یطع الله والرسول څوک چې د الله او د الله د رسول پسې روان شو فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین قیامت کې به دا خلک هغه چا سره چې هغه انبیا دي چا چې قرآن او حدیث میزان وګرځو فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین دنیا کې د رسول الله په احادیثو عمل کو الله به وایي جنت کې زه هغه رسول الله سره ملاو شه د چا د احادیثو دپاره چې تا ټول کلي کې فتنه په مخ اخیستې وه هر چا نه سره دی په دې جنګ و چې خلکه دا د رسول الله حدیث دي دې اعمالو ته بد مه ګورئ دا د رسول الله په احادیثو کې تذکره شوې ده دا د رسول الله دپاره نن کو الله فرمایي فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین زه نن هغه انبیاو سره کښېنم خوشحاله مقام وي والصدیقین والشهداء والصالحین الله فرمایي وحسن اولئک رفیقا څه ښایسته خلک دي دا خلک په اعتبار د دوستۍ او د ملګرتیا الله دې موږ تاسو ته د دغه انبیاء او د دغه صلحاو سره محبت